یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله والرسول او د رسول وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ تاسو په امانتونو دیو بلکی وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ واعلموا او پوه شئ انما اموالکم بشک استاسو مالنا واولادکم استاسو اولاد فتنه ازمیخ دی وان الله عنده او داچ د الله جل شانه سره دی اجر عظیم اجر ډیلوی چې دا کافران به تاسو او تختوي تاسو به هلاک کی الله جل شانه تاسو ته ټکانه درکړه او په خپل مدد سره تاسو امداد فرمایل او تاسو ته پاکیزه رزق او روزي هغه درکړه دې د پاره چې تاسو شکرګزار بندگان جوړ شي او دغه غزوه بدر او د نور غزوات او د جهاد فی سبیل الله هغه نتیجه وا چې کوم خلق د غربت سره او د تنگدستی سره مخو دغه جهاد فی سبیل الله د برکته هغه ته غنیمتونه او فتوحات او بادشاہت او حکومتونه لوی عہده او منصبونه دا غوی د خپل لاندې رااله الله رب کائنات په هر اعتبار سره دوی مالمال او فرمایل اوس پدې کې الله جل شانه بیا ټول مسلمانانو ته دا خطاب فرمای او ترغیب ورکړي چې تاسو د خیانت نه ځان بچ ساتئ د الله او د الله د رسول سره خیانت مکوئ او دغه شانتی په خپل منځ کې هم یو بل سره په امانتونو کې خیانت مکوئ او په دې خبره باندې ځان پوهه کړئ چې ستاسو مالونه او ستاسو اولاد دا ستاسو د پاره ازمایش دی امتحان دی ابتلا ده او چې کله تاسو دغه مال او اولاد محبت چې د الله د پاره قربان کړي نو د الله جل شانه سره د دین ډېر لوی اجر تاسو ته ملاویدون کړي فرمایا یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله والرسول او د رسول وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ تاسو په امانتونو د یو بل وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ واعلموا پوهشئ انما اموالکم بشک استاسو مالنا و اولادکم استاسو اولاد فتنه ازمیخ دی وان الله او داچی الله جل شانه عنده وان الله عنده او داچی د الله جل شانه سره دی اجر عظیم اجر ډېر یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله د خیانتنا چې کوم خیانت د الله او د الله د رسول سره وي دا غینه هم ممانعت دي او هغه خیانت چې کوم د یو بل سره مالی معاملاتو کې د دین هم چې د ممانعت دي د الله او د الله د رسول چې کوم حقوق بنده طرف ته متوجه کیږي رب کائنات امانت په تور باندې یو مسلمان ته مونږ او تاسو ته ژوند راکړی دی امانت په تور باندې مال او دولت راکړی دی امانت په تور باندې دا صحت راکړی دی امانت په تور باندې دا قیمتي وخت مونږ او تاسو ته راکړی دی نو گویا کې د انسان د سر د وختونه والا تر د خپو نوکه پوري چې دا څه دی دا ټول د الله جل شانه امانت دی د انسان دا جسم د انسان د اعضاء دا د الله جل شانه امانت دی امدی وجنا یو مسلمان د پاره چې د خودکشي کول حرام دی ولی
چې د جسم د روح دا د ذاتی نه دی چې دی په خپل خوخه باندې خودکشي وکړي او ځان ختم کړي د لپاره خودکشي حرام دی او معلومه شو چې دا کم خلک دا خبره کوي چې یاره زما جسم دی او زما مرضی ده زما خوخه ده چې څه ورسره کوم او چې څنګه ژوند تیروم نو دا خلک د الله رب العالمین د احکام سره دین اسلام سره صراحتاً چې دی دا بغاوت کوي او یو څو دنیاوي مفادات په لالچ کې چې دی دوی صراحتاً د قرآن کریم د احکامونه مخ اړی د هغې نه استهزاء کوي اعراض کوي بلکې د هغې پورې استهزاء کوي نو لہذا د انسان دا جسم دا د الله جل شانه امانت دی د انسان مال او دولت دا د الله تبارک وتعالی امانت دی او د انسان د ژوند تیرولو طریقه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه امانت دی نو لہذا د مؤمن د سر د وختونه والا تر خپو نوک پوری سراپا امانت دی د الله او د الله د رسول د حکم مطابق چې کله دا ژوند تیری نو دا په امانت کې د امانت حفاظت کول دی او چې کله د یو مسلمان جان د یو مسلمان اعضاء او د مسلمان اندامونه او دغه وخت دغه مال او دولت دا چې کله د الله رب العالمین د حکم نه خلاف استعمالیږي نو دا خیانت دی لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د رسول د وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ تاسو په امانتونو د یو بلکې په خپل منځ کې چې کله معاملات کوي تجارت کوي کاروبار کوي څوک در سره امانت کیږي نو پاغي کې به هم خیانت نه کوي ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا دین لمن لا امانت له هغه سړی دین نشته یعنی بے دین دی چې کوم کس د امانت حفاظت نه کوي لا دین لمن لا امانت له هغه سړی هیڅ دین نشته چې هغه د امانت حفاظت نه کوي ولا ایمان لمن لا عهد له هغه سړی کې ایمان نشته چې کوم سړی د خپل د عهد پاسداری نه کوي نو لہذا د امانت حفاظت او د خپل د عهد او د جبی او د وعدی ایفا کول هغه سر ته رسول دا د ایمان نښه ده او په امانت کې خیانت کول او د خپل د جبی حفاظت نه کول خپل وعدی حفاظت نه کول د خپل وعدی پابندی نه کول دا دې خبرې علامت دی چې دا ایمان د مؤمن بنده په زړه کې نشته دا ظاهري دعوا ده نو چې کله ایمان زړه ته کوشي نو دا مؤمن په دې خبره باندې مجبوره کوي چې دا به د چا په امانت کې به خیانت نه کوي او د خپل وعدی به خلاف ورزي نه کوي ځکه دوانو جهان صدا مبارک فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق سره درې علامات دي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان د منافق درې علامات چې کله خبره کوي نو دروغ وي او چې کله وعده وکړي نو د وعده خلاف ورزي کوي او چې کله امانت ور سره کیږي نو د امانت په امانت کې خیانت کوي نو لہذا لا تخونوا الله والرسول د الله او د الله د رسول سره خیانت مکوئ وتخونوا اماناتکم یو بل سره خیانت مکوئ وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ هر انسان کمزور نه کمزور ایمان ولا ولني او په دې پوهیږي چې راځه په دې خبره کې دروغجن یم په دې خبره کې چې زه په امانت کې خیانت کوم او په دې خبره کې چې زه د خپل د عهد او د وعدې چې هغه ایفا نه کوم هغه وعده ماتوم لګیایم د هر انسان ضمیر هغه ملامت کوي خو چې کله دنه ایمان موجود وي نو هغه کامل ایمان مؤمن چې دې سیستم پرې واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه نو امانت کې خیرت انسان کله کوي د خپل د جسم په حواله سره او د خپل د مال په حواله سره او د بل مسلمان سره د کاروبار او د لیندین په حواله سره خیانت کله کوي چې کله د اولاد په محبت کې گرفتار وي د مال په محبت کې گرفتار وي نو دغه مال اولاد د مال د پاره د اولاد د پاره چې د انسان خیانت کوي نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې یاد ساتئ ځان په دې خبره پوهه کوي ستاسو د اولاد ستاسو د مالونه دا یو ازمایش دی فتنه په معنا د عذاب سره مرضی فتنه په معنا د امتحان او ازمایش سره مرضی نو لہذا دا ازمیخ دی یو طرف ته د امانت حفاظت کول دی
د خپل د عهد او د وعدې ایفا کول دي. بل طرف ته د اولاد محبت ته مجبور کوي، د مال محبت ته مجبور کوي چې ته خیانت وکړي او عهد شکنی وکړي. نو چې کوم مؤمن مسلمان د امانت حفاظت لپاره او دغه شانتي د عهد د ایفا لپاره خپل مال اولاد قرباني ورکي او عهد شکنی ونکي او امانت کې خیانت ونکي، نو دغه حقيقي مؤمن دی. یا ایها الذين آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تخونوا الله، خیانت مکوئ د الله والرسول او د رسول، وتخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ تاسو په امانتونو د یو بل کې، وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ، واعلموا او پوه شئ انما اموالکم بشک استاسو مالونه و اولادکم استاسو اولاد فتنه ازمیخ دی، وان الله او داچ وان الله عنده او داچ د الله جل شانه سره دی اجر عظیم، اجر ډیر لوی. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.